ما او تا د مخکې نه د یو مورچې ملګری یو ما او تا د مخکې نه د یو مورچې ملګری یو ځکه مې بابا په الډن کې دفن شوی دی. د عثمان خیل او یوسف زي قام علي خیل څنګه مشران ویلي دي چې دی با په الډن ډېر کلی کې موجود دواړه قومونو اتلانو خدای بخلي ملک عطا الله خان بابا المعروف عطا بابا او خدای بخلي ملک احمد بابا مړانې تاریخي کردار ژوندي ساتلو کوششونه جاري ساتي. په دې سلسله کې الډن کلی حجر قیوم خان کې د جانزیب خان په مشرۍ کې تابع شوی عثمان خیل او علي خیل قامونو د مشرانو یو غونډې تابع شوی و چې په کې د ملمنو په هیڅ عثمان خیل قوم پروفیسور حمید خان شیر محمد تلاش په مشرۍ کې مشرانو د علي خیل د مشرانو سره د عثمان خیل د خدای بخلی ملک عطا الله خان د مزار یادګار جوړولو کې په مرسته د دې شکریا ادا کړه. غونډه ته په خپل وینا کې د قربانو په حیث یوسف زی علي خیل قوم الډن صدر وزیر محمد خان کرنل ریټایر ابرار خان عبدالحسین خان وینا وا چې په الډن کلی کې د 14مې صدۍ یوسف زو او عثمان خیل د اتلانو ملک احمد بابا او ملک عطا بابا ترمنځ هغه وخت دلته راتګ د یووالي نه خوا او نن د دوه قومونو مشرانو یووالی د فخر مقام دی. دوی ویل چې الډن یو تاریخي او د روایتونو ډک کلی دی. دی به یو بل عزت ورکوي. دی د عثمان خیل قام مشرانو ته د خپل اتل د مقبره یادګار په جوړښت د دې د کردار ستاینه او مکمل مرستې یقین ورکو. او باقي تاسو عثمان خیل ناسې ما سره چې عثمان خیل کم مشران راغلي دي د دې په د دې ځمکې د دې ادرې د دې مقبرې د یادګار لپاره چې زما سره خبره کوله زما سره د خیل کوم خپل ستر مشران ناسو تاسو زه په دې فورم دا خبره کوم چې کما دوی ته چې په دې ځ پلازه جوړوم او تاسو مالا یو پلازه قیمت راکړئ نو امید دی چې تاسو به انکار نه وکړئ. ولې د خپل نیکه یادګار څوک په پلازو په موټرو په لارو په منګلو دا نه بیلي لازمي خبره ده. خو ما صرف د عثمان خیل قام د روایت آسه کړې ده د عثمان خیل او د علي خیل قام ډېر روایت ما آسه کړې ده چې زموږ یو وروري جوړ شي او دا وروري زموږ په بره لاړه شي. او زه سوال کوم د دې سټیج نه بار بار دا وایم چې څوک زما دا خبرې اوري او دې سبزی مشري او کده عثمان خیل مشري دې لږ زما په دې خبره باندې لږ سوچ وکړي چې دا ورور زموږ څه زه دا وایم چې په سبزي او په عثمان خیل باندې څوک حکومت کولی شي. غټې قبیلې دي غټ قومونه دي د دوی اتلان ستران چې کوم قهرمن پاتې شوي دي هغوی چاته سرونه ښکته کړي موږ د هغوی الواد یو. ملګرو په دې کلي کې چې څنګه تاسو وې او وزیر وې چې ملک احمد خان او عطا الله بابا دا اتلان دي په دې کې شک نشته. خوشحاله او د فخر مقام دی چې دا ډېرې مودې راسي بلکې د سوګنو کارونو بس چې کم اباګانو د یو بل لپاره د یینې قربانۍ ورکولې او دلته د پنشو د پښتو خبره ده او د غیرت خبره ده. نن د هغې قوم اولاد دلته ناست دی د دواړو قومونو نو دا ډېره د خوشحاله مقام دی او ډېره د خوشحاله او د فخر خبره ده. غونډې ته په خپل وینا کې د عثمان خیل قام مشرانو پروفیسور حمید خان کوزدر عثمان خیل نائب صدر ملک شیر محمد حاجی اول خان انجینیر رحیم خان صدر محفل جانزیب خان حاجی سمر الدین انجینیر شاد محمد محمد ایوب خان احسان الرحمن سلیمان د عثمان خیل قام په تاریخ رڼا واچوله. مشرانو د خپل اتلانو روایتو ژوندي ساتلو د پاره خپل مینځ کې اتحاد او اتفاق زور ورکو. د پروفیسور حمید خان وینا وا چې د انګریزانو لیکل شوی تاریخ هغه د خپل فائدې لپاره لیکل دی حقیقت لا تر اوسه پټ دی دغه ښکارا کول دي. دوه چې موجوده پیړۍ د شناخت پیړۍ ده د ویل چې د ملک احمد بابا یادګار سره به یوه بین الاقوامي لایبرري او انتظارګاه جوړه هم شامل وي. دا خبره زه کول غواړم چې کله دا پروجیکټ مکمل شي نو موږ به دلته په شادي حال کې یو ډېره درنه غونډه کوو په هغې کې به د دې ځایي ملکانان هم غونډي د مونږ به امي او دانشور او لیکوالان به هم راځي او مونږ به سیلیبریشن کوو او مونږ به چې کوم دی چې کوم د سر مشران دي هغوی ته به مونږ پګړی دغه کوو مطلب ډیډیکیټ کوو او د دې نه علاوه چې کومه لایبرري جوړه شوه نو هغه به دلته علي خیل چې کومه جرګه ده هغې ته به مونږ دا حواله کوو څنګه چې دا جومات ورسره دی نو جومات او لایبرري دا به د هغې په چارج کې او د دې کې به مونږ انشاءالله کانفرنسونه به کوو په تاریخ باندې به کانفرنسونه کوو په تاریخ باندې به سیمینارونه کوو او که خیري سره زه به تاسو او الله دې وخت راولي تاسو به وینئ که خیري سره چې زمونږ دا کوټه او منډاو دا زمونږ منډاو دی او براګرا او عثمان خیل چې دا کوټه ده یا دا کوټه ده هغه منډاو دی دا به یو روري او دغه کوټه او منډاو به چې کوم دی د یو بل سره پخوا هم
مونږ وګپو د یو بل سره ولاړ او دا روري به مونږ ان شاء الله څنګه تاسو وي څنګه صدر صاحب وي وزیر خان وي داسې نورو کسانو کله لیبرال صاحب وي دا روري به زمونږ در روان جنریشن ته مونږ هند اند ډاون کو او دا به مونږ منتقل کو چکه چې څنګه ملک شیخ عطاالله خان بابا چې مونږ ورته په خپل عثمان خیلې کې آټا بابا وایو دا د عطا نه آټا شوی دی ملک شیخ عطاالله خان بابا عطا بابا او د عطا بابا نه بیا عطا بابا شوی دی څنګه چې دو د ملک احمد خان سره ملاتړي کړي دي او جنګونه کړي دي او سپا سالارو او دا په عمر کې مشرو د سره بیا مشوره هم کوله د دنه بیا مشوره ما غستا او د بیا خبره منله عزت په مولکاو نو چې څنګه ملاتړ دوی کړي دي او دا جایدادونه او دا ملکونه موږ لاغستي زه د علي خیل قوم سره دا نن واده کوم زما د قوم عثمان خیل په لاس پورته کوي په علي خیل قوم دی خدای پاک بده ورځ نه راولي او قراره نو موږ بیا ټول ملاتړ یو لاس پورته موږ بیا ټول ملاتړ یو علي خیل او عثمان خیل یو ورور دی یو پښتون موږ یو پښتون دی یو پښتون نه پیدای د یو پښتون د یو قیس عبدالرشید الوادي او پاک نو واقعي چې موږ دلته راځو نو علي خیل قوم چې کومه مېلمستیا موږ لا راکوي کم درناوی راکوي کم دا خلک دا لاډن د علاقې کم عزتونه راکوي نو د دې هیڅ قسمه کومه زر ظلم شکریا ادا کولو دا کمه ده پخوا زمونږ او د دې د اتلانو چې کم دا ملک احمد خان بابا او د ملک عطاالله بابا او پیاټې بابا کم تاریخ پاتې شوی دی او د علي خیلو هغه بیا د دوستۍ لاس کم زموږ عثمان خیل لور کو نو دا لاک بار د شکریام کم دی غواړي دا پروجیکټ په زر رسول غواړي چې دا سو نظر تر زر ورسي زمونږ دا مقصد وشي او دا یادګار مزار دا تیار شي نو زمونږ لپاره به ډیره د فخر خبره وي په تلان چې په دې لټن ډیرې کې دي نو دا لټن ډیر یو مشهور ځای دی نو د دې نه دا ښایي چې د دې مشرانو هم د دواړو د یو بل سره د بایچارې او د ورورولۍ یو لاسو بیا دواړه ګاونډیان دي نو د ګاونډي حق په اسلام کې هم ډیر زیات دی نو زما دا خواهش دی چې مونږ یوسفزی او عثمان خیل قوم به د یو بل سره د ګاونډ په حیثیت اوسېږو او په یو اتفاق باندې به یو او انشاءالله څنګه چې وزیر محمد خان وایي چې مونږ په اتفاق یو نو مونږ ته څوک څه نشي ویلی او داسې هم نه ده که فرض که چا راته په ورانه سترګه وکته نو خپله دفاع به هم کوو د خپلې دفاع حق لرو داسې به نه وي خو انشاءالله تعالی د ګاونډ په حیثیت به د یو بل سره اوسېږو او د یو بل سره به هغه ورورولي خو دا یو ځلې بیا ویم خپل عثمان خیل قوم ته ویم چې تاسو به دا لډن ډېری د پښتنو او د دې شملورو پښتنو به ډېر زیات قدر او عزت کوئ ځکه چې موږ له ډېر زیات قدر او عزت راکلی دی او موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو خو زه کم سے کم دوی ته د خپلو ملګرتیا ته او د ټولو مشرانو ته مبارکي ورکوم چې یاره د عطا بابا مزار جوړ شو یا څه پرمختګ کوي روان دی جوړیږي نو انشاءالله تاسو به خدای پاک کامیاب کړي او موږ ټول به په دې کې خدای کامیابۍ دا به جوړ شي وبرسي سر ته که څه کمی به شي هغې کې به ټول تعاون کوو خو دا ډیره د کامیابی خبره ده چې تاسو دونه یو ستړی وکړه او دونه زه دې ځای ته م راورساو تقریبا په هند کېدو کې دی دونه سب کې نشته غالبا شي ځکه چې د دې مشرانو د کوم پروجیکټ شروع کړی دی چې دا سر ته ورسېږي بیا به په دې باندې وروسته یو کتاب لیکل شي او هغه به راځي نو لهذا دا یو لوی پروجیکټ دی دا مه وایئ چې ګنې یاره دا لږ سیمټ ولګېدلو خبره ختمه ټولو عثمان خیلو ته چې چای هغه په هر ډګر باندې دي هغوی ته زما اپیل دی چې راشئ او د دې مشرانو لښکر جوړ شي ډېره که زمونږ د اتل په قبر باندې مونږ نن رالو او دغه قبر مونږ ویل دو دغه ځګی مونږ ویل دو په هغه باندې چې کوم دی کار روان دی او کار چې کوم دی نیمګړی دی نو زما دغه ورسي زړونه چې کوم دي په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي د دنیا په هر ګوټ کې دي هغو ته زما دا درخواست دی چې تاسو شیر محمد کاکا چې کوم دی نو خپل په دغه په نمبر باندې هغه ایزه پیسه هر څه په دغه باندې شیر کړل دي تاسو مهرباني دا وکړئ چې په دغه کې چې کوم دی نو برپور تعاون وکړي زموږ دا کم مشر چې دی زموږ نیکه چې دی او دا اوس چې کوم دی په دې کې برپور شرکت وکړي په دې مقام مشرانو د علي خیل قام مشر تسپینه ټوپۍ په سرولو سره د مزار جوړښت ټیکدار ته چک هم ورکو محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر